الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دی دنیا کې د مسلمان او د انسان د ژوند او د زندګۍ مقصد دا دی چې د الله بندگی دې سړی وکړي، الله پاک ته وپېژني، ورسره د نورو دم خیال وساتي، که هغه بیماران دي، که هغه معذوران دي او که هغه غریبانان دي. خو د خپل توان او د طاقت مطابق د دغه خلکو، د دغه معذورو، د دغه غریبو خیال بساتي. که دې وساتو نو الله به ستا خیال وساتي، که دې ونه ساتو نو الله ته به ملامت او د لوی خیر نه به محرومه پاتې شي. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم مختلف حدیثونو کې په بخاری شریف او مسلم کې عمده خبرې مخې ته کړې وي چې مونږ او تاسو ور باندې عمل وکړو، زما به په زندگی جوړی، ستا به په زندگی جوړی. لکه یو حدیث پاک دی، صحیح حدیث، او درې کاره پکې ویلیو چې تاسو مسلمانان دا درې کاره کوئ. یو فک العانی، که یو سړی بندیوان دی نو د هغه د ازادولو کوشش وکړئ. انخته دی، په قرضونو کې انخته دی، غریب دی، عزتداره سړی دی، وکړئ ورسره مرسته چې د هغه قرضونو نه اخلاص شي. که یو سړی په بې ګناه او بې خطا جیل ته لاړ شوی دی، تلی دی، منډه ترړه ووښئ، د الله د رضا دپاره پیسې ولګوئ. فک العانی چې دغه سړی د دې قید نه او د دې جیل نه آزاد شي. که یو سړي باندې مظلوم دی، ظالم ور باندې پنجه خخه کړې ده او دی مظلوم دی، د هغه د پنجې نه آزاد کړئ، د هغه د پنجې نه اخلاص کړئ. دام د یو انختی، د یو قیدي، د یو گرفتاره سړي آزادول دي. دغه شانتې ورپسې ویلي اطعم الجائع، اوږي له ډوډۍ ورکوئ. مطلب یې دا دی چې غریب دی، د هغه د خرچې نه ځان خبروئ، بېروزګاره دی، بال بچهداره دی، معذوره دی. دغه شانتې خرچه ډیره ده او ګټه کمه ده، ناکامي سړی دی، غریب سړی دی، خوار دی. نو اطعم الجائع، د هغه د خرچې خیال ساتئ. الله به ستاسو مال کې برکت راولي، الله به ستاسو کور کې برکت راولي، الله به ستاسو په کټوۍ کې برکت راولي، الله به ستاسو په بدن کې او په عمر کې برکت راولي. خو تاسو دا د قرآن خبره هم وه چې او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربة او مسکینا ذا متربه. خوراک ورکوئ تاسو په داسې وخت کې ورکوئ چې هغه د لوږې دور دی، د لوږې ورځ ده. یو سړی دی، هغه غریب شوی دی، خوار شوی دی، هغه مسکین دی، هغه یتیم دی، هغه بې کوره دی، پردی کنډري دی. نو پکار دا دی چې تاسو د هغه نه ځان خبروئ او د هغه د ډوډۍ، د هغه د خرچې کم از کم خیال وساتئ. کله داسې ویلي قرآن پاک
ويطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما واسیرا. دا الله په مینه کې دا الله د رضا دپاره مسکین لا، یتیم لا، قیدی لا، غریب لا ورکوي ډوډۍ. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اطعم الطعام، ډوډۍ وخوروئ په خلکو باندې. مطلب داو چې غریبانان بې وسه د هغې د کټوۍ او د هغې د خرچې او د هغې د خېټې نه هم ځان خبروئ که نه، یوازې خو د خپل ځان خبره نه ده. که تمام جهان په خپله ګېډه وخورې، که تمام جهان په خپله ګېډه وخورې، یاد به نشي په درود او په دعا. او که یوه دانه د اوږي لاس کې ورکې، که یوه دانه د اوږي په لاس ورکې، همغه به دې توښه شي د عقبه. ځان لکه دې د هر څه وخواړو، نو خو دې خواړو ختم شو. خو چې لږ څیز د یو اوږي له او یو غریب له ورکو، نو ستا دپاره د آخرت یو لویه پنګه او یو لویه خزانه ده. هغه چې نبی علیه السلام تپوس کو چېرې داسې به څوکي چې من اطعم منکم الیوم مسکینا، بخاري شریف، مسکین له چا ډوډۍ ورکړې ده؟ د غریب د ډوډۍ د موړ او د نار چا تپوس کړی دی؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا کار کړی. څه خبرې نورې وې؟ دا الله د نبي وینا وه چې مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنه. دا قسمه کارونه چې په یو بنده کې راجمع شي، چې هغه د بل د کور خیال ساتي، د بل د ډوډۍ هم خیال ساتي، د بل د خېټې د نار او د موړ هم خیال ساتي، نو دغه سړی به الله جنت ته بوځي. دله به الله رب الجلال. نو دې حدیث پاک کې رسول الله فرمایل چې اطعم الجائع. او دریم کار په دغه حدیث پاک کې ویلی و وعود المریض، د مریض تپوس لځئ، د بیمار پرسۍ لځئ. هلته دا نه چې هغه له لاړ شي او هغه ته وایي چې دا مرض د ښه کېدو نه دی، د دې نه ډېر خلک مړه دی او دې بې پالۍ سره دا بیماری د دې نه زمونږ بابا هغه مړو، د دې نه زمونږ بیا سر خوړلی او دا بدن ته چې یو ځل راننوځي، نو دا بیا د وتو د جاروتو مرض نه دی. او دا وغه نه داسې خبرې وکړه چې د هغه د خوشحالۍ، د هغه د تسلۍ چې بهی دا مصیبتونه، دا بیماری دا په نیکانو باندې م راغلې وي، دا په پیغمبرانو باندې م راغلې وي. ته ګوره ایوب علیه السلام 13 کاله په کټ باندې پروتو، بیماری ور باندې راغلې وه. ته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شوی و. ته ګوره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سوارلی نه او د اس نه غورځېدلی وم، خپۍ اوړېدلی وم. ته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ کې په مخ باندې زخمی شوی دی، د هغه غاښونه دا مات شوي دي، شهیدان شوي دي. ته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې لګېدلی دی، خوږ شوی، زخمی شوی دی، د بدن نه وینه بهېدلې ده. دا ما او تاسو یو، دا د دې مطلب نه دی چې ته بیمار شوی ته ګنې د الله دشمن وې ده که ناجوړه شوی. نه، دا په نیکانو باندې. او چې غریب سړی دی نو لویه تسلي ده رمضان سره بوتلې وړه، دا فضول کار دی. دا بوتلې موتلې وړو دا د صحت دپاره اړوخي نه دي او بیمار نه خو اړوخي نه دي دا بوتلې. دا چې مونږ کمې ورپسې وړو، دا چې کومه دا خو سوډا واټر دی ډله ده، دا خو د ژوندي سړي دپاره هم د صحت دپاره ښه شی نه دی. د دې ډاکټرانو وینا دا ده چې کوم ډاکټر لدی نه هغه به تا ته وایي چې دا بوتلې موتلې، دا کولډ ډرنکس چې ورته وایي، د دې استعمال به نه کوې، دا د صحت دپاره ښه شی نه دی. ښه خبره دا ده چې چېرته د 5000 یو نوټ یو 2-5000 وله ورکه، غریب دی که هغه پې میوه بیا اخسته، میوې هم موړه.
د هغه د کور نه د میوو دکان خیر غریب سړي له خو څوک څه شی نه وړي خو کله کله دا دلې بدلې چې خلک لاسوي نو بعد کور کې د ملک یو میزه تخته پوش چې دی دا د میوو ډکي نو دی به سوره خوراک کوي دا بولو پهلوان دی چې دی به دا دوره دوره خوراک کوي چې دړی سیوان به سهار خوري او 15 درځنه کیلې به غرمه خوري او کریټ امرود به دی ماښام خوري دا چې تر دغه هغه پهلوان دی هغه لیونی غوندې چې دا به خوري څه ضرورت دی د دې خبرو ګوره ځای ته ګوره نو بیا کار کوه او ځای ته کاته دا دي چې ته پیسې ورکه که هغه میوې دي هغه بیا ړون په خپل کور باندې داسې پوهېږي چې داسې پرې د سترګو خاوند نه پوهېږي خو زمونږ خلک د ژوند په اصولو نه پوهېږي هلکه دغلته د بوتلو کم ضرورت دی هلکه دغلته کې د غټ تخته پوش د میوو د ډکولو څه ضرورت دی هلکه د کوڅه ډب مارکا جوسونو د اوړو کم ضرورت دی هلته کم ضرورت دی هیڅ ضرورت نشته نه روغو له دا شیخه دی دا کوڅه ډب مارکي او نه رنځورانو له دا شیخه دی بهتره خبره دا ده او غوره خبره دا ده چې پیسې وله ورکه دا میوام ده دا بوتلم دی دا دواییم ده دا خوشحالیم ده کیدای شي د هغه دې سره لږ ښه شي طبیعت ته ښه شي بله دا رانه جوړه رن دوا به راته کوي که ته وله څه شی داسې ورکې لاس کې ګوره ما ډېر مریضان داسې اورېدلي دي او ما لیدلي دي چې هغې له پیسې ورکې نو د بالغ د لاندې یخي او سات په سات بیا ګوري دا دی زما هغه پیسې وي چې څه شوې وي تر اخره پورې چې تر څو د بدن نه د روح وتلی نه دی نو هغه پیسې هغې شماري بیا بیا یې شماري او چې سات یې وځي نو بیا دا نور خلک راوالي ړومبي کړاس کې چې دي کم شی رالي تا خیالي چې سات یې وځي نو ړومبي کړاس کې دي څه رالي ړومبي کړاس کې جیب کې چې سره دا زیړ ډوټونه وي هغه ترې راوالي د جنت نه دوزخ سوچ نه کوي چې دی کار خوا لاړه خو ځي به خوا به ځي نو دغه فکر نه کوي خوله ولم نه باندې اکثر واده پاتې شي سترګې ولم نه باندې اکثر واده پاتې شي خو جیب کې وله ګوتې خامخا وي په ړومبي کړاس کې پیسې که د سرو زرو ګوتمۍ چې تا اچولي اگر چې په کار خو نه ده اچولو خو هغه ترې نه ومباسي که چېرته کې څه قیمتي لاکټ دی بعد خلکو اچولي هغه ملغلره پکې لګېدلي یو ښځه وه د اخبار کې راغلي و چې ته یو قیمتي دی دی کې به یو لاکټ غوندې اچولی و نه چې مړه و نو په مړونې ترې نه هغه شی چې ایستې و هغې کې قیمتي ملغلره وه هغه د لکو د کروړو روپو وه مې دغې ښځې له دغه لامبول ډېر دی هغې چې هر چا لامبولې وه خو چپی والې ده یاره دا به جنت ته زمونږه د جنت دا وګیر خلک یو د مړو نو هم راګانې کوو په تخته پروت بني آدم د هغه نوم ګوتمه پټو په تخته پروت بني آدم د هغه نوم چې دی نو لاکټ قیمتي د هغه زنانه نه پټو د هغه نورجهان نه پټ کړی وه مخکې یو سندرغاړې چې کومه تېره شوې را د اردوګانې چې به یې وې 65 کې وکړې 71 که کومه بلا وه د هغې نه مو نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا وی چې د مصیبت زده په سینه باندې لاس کېده پړه باندې لاس کېده تسلي وله ورکه اما درته ووې تسلي د ټولو نه ښه دا ده چې پیسې وله ورکه دا هر څه دي د دې غم د چایانو په ځای باندې که چېرې پیسې شي ته وله ورکې نو دا ډېره غوره خبره ده دې کې زموږ د خلکو بعد کلو کې دا ضد او مقابله ده چې د شپې په دې زمانه کې په دې جمعې کې د شپې 3 بجې او 3:30 بجې چې وړي غمله په بعد کلو کې دا بانګې لا نه ویلي او 4 بجې رسولي وله چې دا کار دی دې کې مقابله مه کوه بلکې د دې په ځای باندې چې د څه پیسې وله ورکې غریب سړی مړ دی هغې غریب سره مثال د ټینټونو کرایه به ور باندې راځي هغه باندې به چې د کورسو کرایه راځي هغه باندې به د کفن دفن څه خرچه راځي نورې څه خرچې مرچې خامخا غم دی نو ښه خبره دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې ته د بیمار تپوس وکړه نو د دې تپوس مطلب دا دی چې موقع ته وګوره حالاتو ته وګوره او د هغې مناسب تپوس وکړه نو زمونږ خلک څه کوي مونږ خوړ ته شګې وړو
مونږه ځنګل ته ونې وړو، مونږه غر ته ګټې وړو، چې کوم دی مالدار دی او سرمایهدار دی نو مونږ هغه له وړل کوو. هلکه سرمایهدار له خو د میوو وړه دی، سرمایهدار له مالدار له هغه له خو دې ګفټونو د تحفو ړسخه که ټول عمر والا خلکو ورکړي دي، خو د دې غریبو خیال وساته. د جد نه څه ورکه. عود المرید نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا به الله سبا قیامت کې تپوس کوي چې یا بني آدم زه بیمار وم مرضت فلم تعدني، او تا زما تپوس نه وکړې، تا زما بیمار پرسي نه وکړې. نو مطلب څه دغلته مطلب دا و چې غریب سړی بیمار و ته تپوس ته نه وې تلې، دا یس سړي نه څوک خبر نه نو چې مړ شي نه وي ښه دی ناجوړه و بھائی داسې ناڅاپه لاړو نه ناجوړتیا نه هم څوک نه خبر. نو ګوره من کانا بخاري شریف من کانا فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. که تا د بل مسلمان د حاجت دپاره هلې ځلې وکړې الله به ستا حاجتونه پوره کړي. دا د ژوند اصول دي. دا مه وایه چې ته ما دې سړي سره منډه وواله، ما د دې سړي سره ښېګړه وکړه، دا د ځان سره ښېګړه وکړه. منافقان چې دي هغې وې مونږ الله سره دوکه کوو، مونږ رسول الله سره دوکه کوو. وی دا ستا خیال دی. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. الله سره نه کوي دوکه، رسول الله سره نه کوي دوکه، دا ځان سره دوکه ده. دغه شانتې دا ته چې د بل د حاجت دپاره پاسې منډه وې، دا د بل حاجت دپاره نه دي، دا ته خپل ځان له پاسېدلې. تاله به الله حاجتونه پوره کړي. الله به د خپل دره ستا حاجتونه تاله سر کړي او تاله پوره کړي. او ځان ته څه وایه مه چې ته وایې زه ځان ته لوی سړی ویمه، زه به د غریب سړي تپوس دا بعضې سړی داسې چې غریب سړی هغه ته اړو بنده ښکاري نه بندکۍ ورته وایي، په واده کې ورته نه وایي، په ډوډۍ کې ورته نه وایي غریب سړي ته. د هغه هېڅ ګناه نه دی، خو دا ګناه دی زما وی لویه ګناه دا ده چې زه عجز یم، زما وی لویه ګناه دا ده چې زه غریب یم، زما لویه ګناه دا ده کاد الفقر کفره. کله کله د دې فقر د دې غریبۍ د وجې نه یو سړی کفر ته هم وردي، که نه وردي نو خلک یې د کافر په شان ګڼي، خلک ورته د کافر نه اپله ګوري. نو ګوره د غریب سړي تپوس وکړه، د عاجز سړي تپوس وکړه، د هغه په سر باندې لاس کېده. د غریب سړي خواله څوک نه راځي او د غټ سړي او د مالدار سړي جنازې له مو، د غټ او د سرمایهدار بیمار پرسۍ له مو، د غټ او د سرمایهدار د هغه نندارې له مو. خلک ځي او خوشحالېږي ورته. نه ځان کې عجزي پیدا کا، ځان کې نرمي پیدا کا، خپل خوی داسې جوړ کا چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تا کې د نرمي د الله نرمي خوښه ده. د عایشې رضی الله تعالی عنها روایت دی چې زه په سورلی باندې نبی علیه السلام سره ومه، سورلي تیزه نه تله، اوښ د مثال ما ګزار ورکاو، زه ورته غوسه کېدم چې دا اوښ چاک لاړ شي. وی نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمیل چې ما دا کار مه کوه، څاروي ته غوسه مه کوه، وګوره ورته څاروي سره سختي مه کوه. ان الله رفیق یحب الرفق. الله پاک نرمی کوونکی دی، د هغه دې سره مینه ده، هغه چا سره مینه ده چې څوک نرمي کوي. مونږ هر وخت غوسه ده، هر وخت جنګ دی، دا خلک د الله نه خوښو، خو چې ګورې نو وي بیا جنګ دی او وي بیا جنګ دی. دی چا سره جنګ دی؟ دا وي ګاونډیانو سره. ښه دی بیا یاره دا سړی د مازغو نه تیز دی، د سیچو مخکې هم تیز دی که نه، د غریب ګاونډي ته تیز دی، نه غریب ګاونډي ته تیز دی. ښه ټیک ده، بیا جنګ دی لکه شور دی. دا چا سره دی؟ زامنو سره اړم دی او غیمن جوړ دی، مازغې دغه دي او د ده دا مازغه
دا د اس پی د تاڼدار د هغه په مخ کې هم لږ دغه شانتې برابرئ نه نه هغې وخت کې بیا دا ښه یخي بیا ټیک ته ټیک ته بیا جنګ دی غوی منډې دی دغه دی کې کوڅه کې هغه پلانکي سره چې هغه ته یې وایي چې موټرسایکل دی په دې لار راوسته او تیز دی راوسته او په دمه دی راوسته او لوډر دی راوخیژاو او پلانې کار دی وکړو دا بیا غریب سره جنګ دی دا څنګه چل دی دی د سورسترګي ماما مخکې هم دغه شانتې غوسې کوي او دا بلډ پریشر یې برخیږي نه د سورسترګي ماما د زورور ماما د تاڼدار ماما د اسچو ماما د بره د ټوپک ماما د هغه په مخ کې د بلډ پریشر په ځمکه باندې بیا پروتي نه بیا بلډ او نه پکې بیا پریشري هېڅ شی پکې نه وي خو د غریب سړي ته خو زمام سر ته دغه خیږي غوسه خیږي وي نشه سر ته غته دا زمام خیږي داسې خو عجب سړي ته چې کمزورې ومومه وی ښه سړی دی خو چې کمزورې ومومي نو بیا ترې پاسي نه نبي علیه الصلاة والسلام وی ان الله رفیق یحب الرفق الله پاک نرمی کوونکی د نرمی او د الله هغه بني آدم خوښ دی چې چا کې نرمی ده چې سختی پکې نه وي کنزلمار نه وي اذا خاصم فجره کنزلماري د منافق صفت دی دا برړېده د منافق صفت دی دا هر وخت غرېده د منافق صفت دی چې خاصم فجره چې کله جګړه را او کله چیړ دی او په هغې کې کنزل دي چرګانو ته بنیانو ته ماشومانو ته او کنزل او کنزل او کنزلو دا د منافق رسول الله صلی الله علیه وسلم په بخاري شریفو او مسلم شریف کې نښه ښودلې وه د مسلمان صفت یې خو دا ښولې و قرآن چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین غصه به خوري غصه به په خېټه په ځان باندې ازموي خلکو ته به معافي کوي د الله داسې خلق خوښ دی چې هغه خلکو سره ښېګړې کوي خلکو سره احسان کوي انس رضی الله تعالی عنه وی ذلکما او ما لس کاله د نبي علیه الصلاة والسلام خدمت کړی دی لس کاله زه نبي علیه الصلاة والسلام سره نوکر ما مزدور ما خادم ما خو ما قال لي اف قط رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته چرې زورنه نه وکړي نبي علیه الصلاة والسلام ما ته چرې کنځل دا ستا دې زوی چې ګولۍ واچولې هغه خو هم بد وکړو خو دا تام دغې دی ته ودرولې بغیر د دله نه دی بل څه نه وي بغیر د کنځلو نه دی بل څه نه وي بغیر د پیغورون نه دی بل څه نه وي بغیر د سپکو نه دی بل څه نه وي نو هغه خو هم دوزخ ته لاړ بد یې وکړو خو دا ټېله وله تا ورکړه پلاره دا ټېله وله تا ورکړه هلکه بالغ دی ته ورته بس وینا کوه ته ورله دعوت ورکوه د نوح علیه السلام زوی و پلار سره په کشتی کې نه کېناسته هغه ورته مینت کو یا بنی ارکب معنا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین بچیا کشتی ته راشه ما سره کښېنه دلته پیغمبر دی پلارو کشتی د بچ کېدو کشتی د عذاب نه د وتو خو هغه وی نه که نه قال سآوي الی جبل یعصمنی من الماء زه غر ته خیږم خو تا له خواله نه درځم د غر څوکې ته ځان رسومه پلاره خو تا سره کشتی کې نه کښېنم کښېنه نو بس ځان له خپل تاوان وکړو داسې سختی د الله پاک نه ده خوښه چې ته دومره سختی کې او دا تا په وخت تربیت نه دی کړی ستا به سختۍ ته حاجت نه و خو تا د وخت اولاد ته اولاد نه دی ویلی پردي واړه دی ګرځول را ګرځولو پردي واړه دی سرول را سرولو په پردو وړو دی خرول را خرولو پردو وړو له دی چې کوم دی نو تحفې او تحایفو د یوې او د بلې اغستې راغستې پردي ماشومان دی چې کوم دی نو ګولولو زارولو او خپلو بچو ته تا بچي نه ویلي کیدای شي دا دکه وجه ومي نو نرمي پکار ده د الله پاک هغه خلق خوښ دی چا کې چې نرمي ده او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من یحرم الرفق کم سړی چې په هغه کې نرمي نشته
بعضې سړي د مولانو کې هم داسې سم داړی چې دی که نه په سختۍ کې دومره سختي چې ماشومان را ایثار کړي نو وی به را وی به اوچتوي به را خلاصوي به په لخته باندې په سوکونو باندې په ټوپونو باندې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مصله باندې ناست اهل سړی نه دی دا نااهله سړی دی دا د تربیت او د ماشومانو د ښودنې دا طریقه نه ده واله وټکولو اوچتولو را خلاصولو هغې له لاس او ګوتې ماتولو هغې باندې دغمې جوړولو سرونه ترې وباسلو د خپې نه ځوړندولو جاف ترې نه جوړولو ټوپونه ورباندې والو دغه شان ماشوم باندې بل ماشوم د پاسه ورکېنولو پړي ته ځوړندولو چاړه ورپسې راغستل چې کوهي ته ځوړندولو دا د سبق او دا د تربیت طریقه نه ده داسې چل دا به په مینه باندې کې دا به په محبت باندې کې دا به په دمه دمه باندې کې دا وال او ټکول دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د کافرو بچو سره نه دي کړي ته پکې لاس وکړې دا مسلمانانو بچي دي دا په دې مدرسه کې په دې جوماتونو کې دا ما او تا ته چې ناستي د پلارم مسلمان دی دیم مسلمان دی د نیکوم مسلمان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافر بچی سره چرته داسې نه دي کړي یو هلک پیښې کولې د بانګو د بانګ نبی علیه السلام وی دا تاسو راولې مرګرو راوستو نبی علیه السلام د هغه په سر باندې لاس کېښودو ورته یې بچې بانګ داسې وایه بانګ به داسې وایه د بانګ چلې ورته وښاو هغسې پیښې کولې بیا وی یارېدمه چې نبی علیه السلام دی راوستم چې ما به اوس څه چل به راسره کوي وی چې ما هغه مینه د الله د نبي لیدلې ده وی زه بوډا شوم او مړ شو خو وی د هغه سر نه یې هغه ویښته بیا نه لرکولو چې په دې ویښتو په دې سر باندې د الله نبي لاس یې یو صحابي وی ماشوم کشر وما او وی داسې کجورو ته غونډې ویشتې راویشتې اوس هم دا واړه کوي میوو پسې غرګي او کاڼي ولي راولي نو یې موږ دغه شانتې کاڼي ویشته راویشته نو وی بیا دې کې چا وی چې هغه سړی راغی سړی د دواړو جهانو سردارو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه سو تښتېده او زه بعضې کسانو ملګرو رونیم وي چې دا دیو واړه دا چلکي بعضې ماشومان چالاکې وي دا روانې دی او کړی دی وی چې بویتلم ما سره خوړه کې دا و چې ما روانې کړی دی ما غرګي او ما کاڼي ویشتې دي چې ما ته به سوره کنزل ما ته به سوره زورنه او ما به سوره وال ټکول وی نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وی چې بچې چې کمې توري شي پخې شي هغه خوره او دا کچه کچه چې دي دا چې ته په کاڼو باندې راغورځې دا نه ښې ناجوړه به دي کي وی دوره په مینه را سره خبرې وکړې په محبت یې را سره خبرې وکړې نو زه وایم دا خو هغه ماشومان دي چې د غیر مسلمو ماشومان دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وله مینه ورکوي او ته ماشومان د قرآن ماشوم دی نیولی دی راچولی دی د سپارې او د قیدې ماشوم دی نیولی دی درب او درب غربار دی پې جوړ کړی دی دا تشدد دی دا په اسلام کې ناروا دا د پاکستان په آئین او قانون کې ناروا دا په پښتو کې ناروا خپله ښځه به داسې وویلی شي خپل بچی به داسې اوچته او راخلاص کې وبهولی شي نه ګوره نبی صلی الله علیه وسلم به چا کې چې نرمي نه وه دا په خپله به زده کي دا سبق دا دلته کې بلا شی مثال ګرځي چا علم کړی 8 کاله او 10 کاله چا مثال حفظ کړی 2 کاله 4 کاله او 6 کاله نن ورته نه حفظ یاد دی نه ورته علم یاد دی نه وله کتاب ورځي بلکې هغه ګیرې مرورو لر کړې د دې دپاره چې یاره په دې باندې به راته خلک حافظ وي ناحافظ خو نه یم چې حافظ راته نه وایي یا څوک به راته مولا ګومان برابرې کوي نو چې مولا راته نه وایي بس رو رو هغه پوزیشن یم بدل کو نو څه کوې ورسره وسو حرم الخیر کلو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا کې نرمي نه وه ده کې اړو خیر نشته دی د ټول خیر نه دا د ژوند اصول دي دا د زندګۍ
طریقې دي چې په ژوند کې به داسې کارونه به کوې داسې کردارونه به کوې چې هغې باندې به تا ته خو دا په ظاهر کې ښکاري چې وخا ټکوه وال کوه ټکول کوه دا به ګنې ښه کاري نه دا ښه کار نه دی تا ته به دا ښه کار ښکاري زمونږ په دې معاشره کې چې لار هغې کې مثال ښځله غوردوه دا ستا خپله لار ده لار د مثال ستا ذاتي لار ده او هغې کې ګټه غوردوه هغې کې نالۍ خرابوه او زمونږ د خلکو د افسوس خبره دا ده افسوسي خبره کوم چې ځان له کورونه جوړوي نو په هغې باندې کروڑ روپۍ ولګوي او هغه د 100,000 روپو جوړه شوې لار چې هغه تباه او برباده کي خو په رب یقینو که بیا هغه لار ته ګوریم نه چې یاره دا هم ورکه سمول غواړي دا خو د اصل خبره خو دا ده صدقه جاریه خو دا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بخاری شریف کې حدیث دی صحابي راغی ورته وی علمني شیئا ای د الله نبی صلی الله علیه وسلم ما ته یو ګټور کار وښیه چې زما دپاره پکې ګټه وي زما دپاره پکې فایده وي او زه هغه کار کومه نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اعزل الاذى عن طریق المسلمین د مسلمانانو د لارې نه د ضرر شی لر کوه د مسلمانانو ته په لار کې په تلي راغلي کې سهولت جوړوه د مسلمانانو د لارې نه ګټه غنه لر کوه د مسلمانانو ته په لار په چلن کې اسانتیا پیدا کوه او زمونږ معاشره دا ده چې په لار باندې د سره پرېښودل نشته کني جلې ورته لګولي د دې دغه عمره اوچته چې په هغې باندې وي چې سایکل نه راځي موټر سایکل ګوره دا ممکن چې څه لانجه ده یاره د ثواب دا ظاهر چې لار دا پرېږده چې خلک پې د الله د رضا دپاره ځي راځي موږ نور څه کړي دي دا د یو ډریورو د خانانو سره پخوا نو هغه خان ته وی دې پلانکي سړي په دې پلانکي شي کې پیسې ووالستانه نو دې خان غلی شو بیا ورته وی نن بیا دوره ووالې چپی وواله چې په درېیم ځل یې ورته ووی نو خان وی ستا نوکري خط نه را ډریوري د خط نه راته بیا مه راځه هغه ورته وی خان دا څنګه چلې زه خو سم دم ډریوري مغلا نه کومه او خپله ایمانداري کومه او ما ته سړی غل مې راته وښاو نو ته ما ته وایې چې بیا مه راځه هغه وی او ته بیا مه راځه ته ما له ټینشن سیوا کوې ته ما له ټینشن سیوا کوې او داسې کار دی خان دوره نیکۍ نه دي کړي د خان د نیکو بهیج دی چې پټۍ نو ولې هغه جان شتی نه که ته بې ایمانه ته بیا مه راځه دا د چغلخور سزا وه د هغه نوکري ختمه کړې وه په دې باندې ته بیا مه راځه او داسې کار دی چې وي زه به مرم زه به التزم بیا ورته یې وطن وی خان صاحبو معافي وکړه زمونږ یو بابا تا سره پخوا په ناظری کې پاتې شوی و باباجي و زمونږه خان صاحبو اخنه بخانه زه راغلی ما ته بیمار یې هغه ورته دا خبره پکې پرېږده نورې کوه وی کومه یې وه وی اخنو بخنو والا خان نه دی که چېرې د ما نه یې څه وړي خان نه دي بخلي ځکه چې هغه دی ته خان روان دی دا د ما د آخرت پنګه ده د ما د آخرت ذخیره ده د ما نیکۍ خو نشته خلک وایي چې خانانو خیراتونه لرې کړي ما خیراتونه لرې کړي خو دکه د ما خیرات ته چا رانه غلا کړې را ناظرانو غلا کړې را کمیشنیانو غلا کړې را انتقالیانو غلا کړې را باغوانانو غلا کړې را ډریورانو غلا کړې را مزدورانو غلا کړې را دا د ما دپاره د آخرت نو زه وایم چې دا لاره چې کومه ده چې تا پرېښوده نو ستا دپاره د آخرت یو ډېره لویه ذخیره ده او یو ډېره لویه پانګه به جوړه شي په دې کې ستا چې کوم اجر او ثواب دی نو کیدی شي دوره ثواب د مدرسې په جوړولو کې نه بلکې د ما خبره خو دا ده خلک به خفه شي په ما باندې به پتوه د کوپرونو ولګوي که نه زه وایم چې دا دلته کې کومې مدرسې دي که نه نو چې شپېته دي نو زه وایم دا 200 مدرسې ختمول غواړي د غریبانانو کورونه کې او دا یو چې ته پرېږدې دا څومره مدرسو ته حاجت دی سړي دي پکې پیدا شو که نه شو نه صرف بس مدرسه ده او ما جوړه کړې ده ازه محتمم یم او ځان له به چانتا څه ضرورت دی دوره هر دی کې دم په دم باندې
چې مدرسه ده او پیسه ده او مدرسه ده او پیسه ده او مدرسه ده او پیسه ده د سړي زامن خو غل په هر لینډ کې چې ور دی تا ته پته نشته یقین وکړه که دا سیخ دی چې دا اغوستی سیخان خو به یې اغوستي زما په خیال لنټر و منټر وله نو چې ښه صحیح وزن دلو کې که نه په انګریزي هغه کانټه باندې هغه اوریجنل کانټه باندې دا سیخ کیدي نو بالکل سر په سر ته به وایي چې یاره ایماندار سړی و حاجي صاحبو ډېر برابر وزن یې راله راکړه نو دې کې داسې چلي چې داسې ګوته او داسې سافټویر یې دغه له کړي دی تلې له که ته وایې چې ورکه معلومومه چې را تله صحیح ده او که نه ده 80 کیلو زه ومه زه پکې کښېنم نو چې ته په تله کې کښېنې نو بالکل 80 کیلو به تا وښیي نو ته به وایې چې بالکل یاره خو د ایماندار دې ته وایي منځ کې چل دی چې دې کې په 200 په 300 کیلو پس والا یو سټیپ ورکړي نو چې 200 کیلوګرام به وتلي که نه نو اپله به تا ته ښي 10 له پاسه 300 تا 10 پکې هسې لاړو تا 300 واغسته 300 کیلوګرامه مثال 3 ټنه ورته وایي که څه ورته وایي ټنه نه کم دی ټن خو زر ورته وایي خو چې تا مثال 300 کیلوګرامه کړو نو هلته تا پسې حساب شي 10 له پاسه داسې یو چاپی وله ورکړي دا هم د جنت دا وګیر دی زی به دغه سیخانو میخانو والا ټول خیال لرې دا یو کم 500 خو لا جدا خبره ده هغه خو ښکاره خبره غلا ده هغې څه کوې دا غټې غټې ګټې به تاسو وینئ په دې غټو غټو هغه ټرکونو کې راځي که نه دې ګټ کې دا هلته چې کوزیږي مثال لاهور کې نو دې کې چې کوم دی کې چوه دي معمولي غوندې کرک نو هغې نه بیا تخته سمه نه وځي نو د هغې قیمت بیا کم لګي نو دا ګټو والا څه کوي د ایماندار زامنو دی داسې کارو کې چې لاوله ګټ لون کي هلته ادرنګ کې نورې خو پکې هم د بلا سود معامله ده ته مخکې پیسې ورکې 10 لکه او ګټې چې کم دی نو مثال په 10 روپۍ باندې دی تا ته په 15 حسابېږي ولې اکه خبره ده کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې ځان ته نفع راکاږي دا سود دی دا خو د سود معاملې پکې بلا شیري خو لاول هغه ګټ لون کې لون ده نو بیا یو تن ولاړ داسې ورو ورو خاوره ورنولي خاوره نو هغه چوت چې دی په خاوره باندې جنت ته به ځې دا لوډرو والا نه هغه خښتو والا سره چې ټچ دا خښتې چې خرڅوي دغه ځایونو په ځایونو دا لوډرو والا دا یا بعد بلاکونو ټیو والا بعد ټول به نه وي خو دا راته زه ګوتې ښیمه نو ته به ورشې ما له 400 خښتې راوړه نو دی به هغه خښتو والا سره پوخ ټچ د هغه پوخ کاروبار دی روزانه بلا پیسې ګټي خو دې د ډیوزې په خپله پوهوي چې مثال 300 خښتې دی اچوي نو لاس 15 کمې ولي 15 چل خښتې کمې ولي وي دا 400 شوې خیال لرې کم سړی چې مانډۍ کې د شړشم تول ته او درو لرې مزدور دی د غنمو تول ته او درو لرې مزدور دی د جوارو تول ته او درو لرې مزدور دی د هغه خو کار روان دی هغه د بلا بچې قدرتي دا کوي چې هغه په من کې 2-3 کیلو اخوا دېخوا کېنه د مالکانو خوښي هلکه وي لږه دا مه ورته وکړه سا ورته واله لږ سا ورته او دی وي نه درکوو دا اعتباري سړی دی دا اعتباري سړی دی ما یو ځل سیخ راوړو دا دی کې چې سره د اډې نه مخکې نو دا د منډۍ کې مې بیا تالو نو یو دړی پکې کم و یو دړی دا چې په چاتیر کې ډاکټري خو زمونږ خلک نو هغه چې بیا مې ورته ټلیفون وکړم حاجي صاحب وله چې 2 حجې یې کړي وو که 3 یې کړي وو زما په خیال حاجي صاحب شیخ یاره وي دا زمونږ دا نوکر نه دا طلاق مال وي دی پوهېږي نه دی په وزن نه پوهېږي دی د ده نه شی دغه شی و حساب یې وکړه د هغې څومره پیسې کېږي دا ته واله بس ما به نور څه کړ راپورټ مې کوي خو پیسې یې راکړې خو دا هر ځای کې دا معامله ده دا زمونږ معاملات دي دا زمونږ د زندګۍ اصول دي او مونږ په دې باندې دا د دې سره د دې نه چې مدرسو ته ځو سره د دې نه چې جوماتونو ته ځو خو زمونږ کردار داسې دی هغه مدرسې والا هغه جومات والا هغه معتمم هغه مفتی هغه قاضي هغه استاذ هغې کې ډېر داسې چې هغه استاذ څه چې انسان هم نه وي سم به پکې ومي قربانۍ والا خلک پکې هم شته تقوادار عالمان هم شته تقوادار مفتیان هم شته که انجینیر یا ساینسدان جوړ شي که انجینیر که ته مفتی او یا قاضي شي نو څو که ته مفتی او یا قاضي شي نو څو که انجینیر یا ساینسدان جوړ شي د علم زور به د علی منما د علم زور به د علی منما د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي انسان یې که نه څه بلایې
چې واسطه د یو سره راشي نو پته به راته ولګي چې دا خو سره انسان هم نه دی. نو دا د مونږ معاملات دي. دا یو صورت ماوي دا ګټو مې راته ووې او که اپله خبر شوې په سعودیانو کې خفه کېږو بره زمونږ د ټولو بچي په سعودي کې دي او په ګازرو کې په پلان او په ډینګو یاره په هغې کې چې کوم اغلا کېږي دا ارید ګازره ده او دا نظیف دا دوه قسمه پکې چې کومې دي که نه نظیف او ارید یاره په هغې کې چې کومې چاپې والی شي او هغه ډریور چې کوم وي که نه هغه چې کوم راغلي او پیره وړي هغه په تا ډوډۍ خورئ د رشوت دپاره. په دا چې څوک بچی دا یاد ساته د ما خبره دا چې غټې بنګلې جوړوي دا چې ځمکې دي دا چې پلاټونه دي د سعودیانو په پیسو کې دا به یاد ساتې دی کې 90% خبره به زما دا ریشی چې دا غلا ده دا غلا ده دا د ګازرو غلا ده دا د تیلو د پمپ غلا ده دا د ورکې غلا ده دا د کم فاتوره چې ورته وي د هغې غلا ده دا یو قسم او بل قسم غلاګانې دي کنی نو دا یاد ساته په حلاله پیسه زه راته صفا ګوره وته لاک یو نیم به زما تنخواهي لاک یو نیم او پنځه کم 40 کاله نه سیوا ما نوکري کړې ده او که مرله ځمکه مې اغوستي نو دا قرآن دی او دا تاسو یې وخت تېر کړي ډوډۍ وخوړی شوه صحیح ده وړو سبق ووایي ما ډوډۍ وخوړه ټیک ده سیکل دی را سره دکه د ما ټول ملکیت دی او دغه بینک کې دغه زما تنخواهي اکاونټ دی ورځه پې او دې ته څه وایي چې دا ته بارو ای به پکې چېرته که سم سړی چې ته منم به سم به پکې ومي خو زیادتر دا غلاګانې دي دا 2 نمبرې دي دا د یو په شلم ورځ به پلار نه 50,000 روپۍ رالېږلې په شلم ورځ دلته چې ته په ملیشه کې و ملیشه کې څه تنخواهي 60,000 او 10,000 او 50,000 کا او هغه به په هر یو څو ورځې پس به په درنګو روپۍ راتلې. بابا وی دا څه شعره دی وی دا پهاړي الاونس دی پهاړي الاونس. بابا به ښه د مزې جیب کې اچولې پلاران پر هم غږ نه کوي مشران هم غږ نه کوي اورې هغه امبیر شاه بابا د الله پاک وبخي ما ورته بابا کولر چې به تا ډک راوړو وی دا غټ کولر چې و دا مې پیسو ډک راوړو د پېښور نه او زه عربو کې نو مې تا تپوس نه کوو بابا جي چې دا څه شي دي ویاره وي هغه زوی ما ته وایي چې زما هلته کاروبار دی غټه هلته کې چې دی نو زما کارخانې دي او غټ باپ دی هلته غټ باپاري خو چې وروستو ویښې لټی ویښله راځې نو په دغه ملکونو کې که مزدوري کوې او ولاړه مزدوري کوې نو ډوډۍ به خوري په وړو به سبق وې او دا دوره کاږه واږه ککي چې کوم دي که نه چې هم پکې دا هلک مې باندې مین یم هغه هم هلته بوځم او جینۍ مې هم د هلته نه په ټیلیفون میلاو کړی هغه پکې هم ساتم او که نه دا هغلته نه په ټیلیفون باندې چې کوم دی پردي کور هم ساتم دا بلا کاتې چې کوم دي قسم دی که دا په دې کې وشي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.